السلام علیکم ملګرو. په ډیسټریکټ نوشهره کې په میسا کلی کې یو عجیبه واقعه شوې ده. په یو ورځ باندې اووه قتلونه شوي دي چې څلور پکې د یو کور یعنی څلور پکې روریان قتل شوي دي او دویم فریقین کې هم درې قتلونه شوي دي. او دا یو داسې واقعه ده چې دا به د میسا په تاریخ کې او د کې پی کې په تاریخ کې او د پښتنو په تاریخ کې عمر بر یادېږي او خلک پر دې واقعي مثالونه هم ورکوي. یو داسې عجیبه واقعه شوې ده. ټول نه پهله خو قتل چې کوم دی دا یو داسې شی دی چې دا تعالی هغه دنیا هم غر کوي او دا دنیا د لهم بې سکونه کوي. دا دنیا د لهم بې مطلب ډېره زیات تی غر کوي، تباه کوي دی قتل کول، د بل انسان قتل کول. ګوره کوهاټ جیل نه دی، کوهاټ جیل پای کې یو فکره لیکلی شوې ده چې د اوو اتو سکندو غیرت پتا ټول عمر بې غیرته کی. دا یې څه دپاره لیکلې ده چې یو سړی تماشه راخلي وایي زه غیرتي ځوان یم په غیرت باندې قتل کوي. اووه اته سکنډ هغه په ځان نه پوهېږي، بس هغه له صرف غیرت ښکاري. خو هغه اووه اتو سکنډو نه پس چې کله هغه قتل وکړي هغې نه پس د هغه د بېغیرتۍ ژوند شروع شي. څنګه شروع شي په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبرې کوو. ډېر اهم پیغام دی په دې ویډیو کې. خو هغې نه مخکې د میسا کلی کې چې کومه واقعه شوې ده په دې باندې لږ ډیټیل سره ډسکشن کوو. جی میسا کلی کې نن سهار داسې واقعه شوه چې پرونه بله ورځ که پرونه سیلۍ تېره شوې وه، زول تېر شوی نو فصلونه یې راغورځولي دي. نو تماکو فصل و چې هغه هم راغورځولی وه. دغه څلور وریانو چې په دغه فصل کې کار کولو، د پاسه پې دا بل فریقین راغلي دي په دغه ځمکه باندې لانجه وه یا په فصل باندې هم لانجه وه چې په سم لانجه وه. خو دغه فریقین چې کوم دي دغه رونه یې قتل کړي دي، چې څلور روریان یې قتل کړي چې کې درې روریانو واده کړی او یو پکې نو کړی او یو پکې ریسنټلی اوس اوس د تبلیغ نه هم راغلی چې څلور میاشتو تبلیغ له تللی یا چلې له تللی خو پکې تبلیغ نه راواپس شوي. او دا څلور روریان چې کوم خو امیر صاحبان لکه ښه ګیرې والو او دا کلی د خلکو خوښه مو د کلی خلکو بیا په دی باندې داسې غیرت کړی دی چې کله دا څلور روریان قتل شوي دي دا یې هسپتال ته لیږلي دي او ټول کلی راوتلی دی، دغه قاتلانو پسې ګرځېدلي، دغه فریقین یې پیدا کړي دي او هغوی کې یو پلار او زوی او یو ورسره بل دریم ګډ خو د هغوی په طرف یعنی پلار او زوی او یو ورسره د هغوی ملګری یعنی درې کسان یې ای کې هم د کلي د خلکو قتل کړي. په دې وجه باندې دي چې دا کم خلک دا کم څلور روریان قتل شوي نو دا ډېر ښه خلک وو، ځکه دا کلی خلکو په هغوی باندې غیرت وکړو. ګوره تاسو له ما پر ویډیو په سټارټ کې ووایي چې دا یو داسې یو واقعه ده چې دا به ټول کې پی کې ټول پښتانه عمر بر یاد لري او دا په تاریخ کې یو بل د دې مثالونه هم ورکړل کېږي. نن سبا که تاسو ګورئ نو په خپل خوني رشتو کې دومره بېخوندي ده چې خوني رشته هم تا سره په داسې ځای کې نو درېږي. او بیا د دوی دپاره ټول کلی راوتلی او دغه فریقین پسې تللي وو چې بل ځای کې مطلب هغوی تښتېدلي او دوی ورپسې ورغلي چې هلته یې قتل کړي دي. یعنی کلي د هغوی په سر غیرت وکړو، دغه څلور روریانو په سر باندې ټول کلي غیرت وکړو. نو ځکه مې درله ووي اوس ښکاره خبره ده اووه انسانان قتل شوي دي، ښکاره خبره ده زیاتې شوې دی، ښکاره خبره ده چې مطلب نو کول پکار. وجه څه ده؟ وجه بې صبري ده. زمونږ انسانانو زمونږ خلکو صبر بیخي ختم شوی دی. که چېرې مونږ صبر کولی او له کول مایندډ اوسېدی په یو کار کولو نه مخکې مونږ سوچ کولی چې دا کار زه کوم خو دې انجام به څه وي نو بیا به یقینا دومره غټ سټپ دومره غټ قتلونه به نه کېدل. خو د انسان نن سبا چې کوم مونږ خلک یو زمونږ صبر بیخي ختم شوی دی او مونږ په وړه وړه خبره دغه تماچې دغه قتل و غارت چې کوم دی دغه جرم چې کوم دی په وړه وړه خبره شروع شي او دا بیا کم سر ته لاړ شي دې کې بیا خاندانونه تباه شي. لکه دغه څلور وریانو دریو پکې ودونه کړي، دغه درې ناویانې پاتې شوې، درې ښځې چې کوم دی هغه کونډې شوې، ښه دای بچي، پوره نسلونه اووه نسلونه چې کوم دی هغه تباه شو. په څه وجه باندې؟ په یو معمولي غوندې بحث باندې، په یو ټوټه ځمکه باندې اړو د لکونو ځمکه دی وه خو لکه اووه قتله خو پیو شو که نه، انسانان خو مطلب پکې ویسټ شو که نه، د انسانانو زندګیانې خو لاړې که نه. نو وجه دا ده چې بې صبري ده. ګوره دې نه مخکې تاسو له ما دا کووړ دغه جیل مثال درکو. که چېرې تاسو تللی کېدای شي چې ملګرو کتلي هم وي، که چا نه وي کتلي یا کېدای شي اوس مې ټو کړي یې وي. خو لکه هغوی په دې وجه هم دا فکره لیکلې وه چې د اووه اتو سکنډو غیرت په تا ټول عمر دپاره بې غیرته کړي. هغوی هم په دې وجه لیکلې وه چې هلته ټول هم دغه جرم والا خلک دا خو قتل سره ریلیټډ کوم دا خبره زه. خو دې نه علاوه هم که چېرې ته یو کرایم کې خو ته به د غیرت په نوم باندې کې، ته به د پښتو په نوم باندې کې چې زه به ماله خو به دنیا بې غیرته وایي که دا کار مې داسې نو ودې وایي تاله که تا له دنیا غیرتي ووایي نو ته به پې کم اسمان له وخېږې. که تا له دنیا غیرتي ووایي نو تا له کم ګولډ میډل هره میاشت په میلاویږي چې لکه دا خو ډېر غیرتي ځوان دی او دله به موږ هره میاشت ګولډ میډل ورکوو ځکه دله خپل کلي والا غیرتي ویلي دي. نو لکه که تا له یو انسان غیرتي ووایي څه پې او که تا له بې غیرته ووایي څه پې نو لکه خپل ځان
واتو سکندو غیرت خولو د پاره ته ټول عمر دان بے غیرت کې خاطر یو انسان دی هغه لیټ سپوز قتل وکړو هغه او تختیدو نو پولیس چې کوم دی خامخا دغه گرفتاری د پاره دغه په کور بچاپې لګي دغه کور باندې بلېډي پولیس ورزي تلاشي به کیږي بار بار به دغه کوسې له پولیس راځي نو دام یو قسم لا مطلب خبره خونه نه چې د چا کوسه کې هر ټایم پولیس ولاړ او پولیس اسنی ولاړ دغه قاتل گرفتارولو د پاره د هغه جرم کولو ولا انسان گرفتارولو د پاره ولاړ وي نو خپ کور به د چاپې لګي لیډي پولیس په د هر ټایم په کور باندې دردنه نکیږي خو بیا کچرین کیس تا پولیس گرفتارم کی ته پولیس گرفتار شول ته برستا تاریخونه چلی ته به جیل کې دغه تاریخونو لبستا مور خور مطلب چې څوک قتل وکي څوک داسې کرایم وکي دغه تاریخونو لبه دغه مور خور هم کچرو ته ځي هم باغ سره ملاقات د پاره جیل ته ځي نو دغه مختلف قسم سړو سره به دغه انټریکشن راځي نو دا څومره مطلب پښتنو سره خدا چې کم پښتوني کم غیرتی ځوان دا خبره نه خوخی نو ګوره دغه جملې چې په دې جیلونو کې لیکلي وي یا په دیوالونو باندې لیکلي وي نو دې شاله یو ډېره غټه هیسټري پرته وي خو مونږ خلک چې کوم یو مونږ دا سوچ نه کوو بس مونږ تماچه په بډه باندې وخلي چې الګ را لکاګنی کترې چې بس است تماچه ګوره چې یو سړی د بلډ پریشر مریض دی یو سړی وای چې زما دماغ کار پرې دی نو هغه لا پکار چې د شي نه ځان لري وساتي هغه دا شی روزان سره ساتي نه یا هغه فیملی ولا تم پکار چې هغه سره دغه شی نه پرې ځکه نن سبا د ټینشن زمانہ د ګوره ګرانی دا پاکستان کې څومره ټینشنونه دي د کم شي ټینشن دلته پټرول ګران شل تر پسې بجلی ګران شل تر پسې لوډ شیډینګ شل تر پسې ګیس ګران شي دلته یو مسله جابونه نشته فلانه لقب مختلف ټینشنونو کې انسان ګيري نو بیا چې بل انسان ولا سم خبره ممکن نو بعد ټایم په دماغ غلطه ورشي نو چې بیا د ځان سره په بڑا تماشه ته ګرځي نو خامخا بیا د بلډ پریشر مریض مې نو بیا چې دی هوش ټګانې ته راځي کار بدی کړي نو ګوره یو زموږ ملک خپل ټینشنونه ډیر دي خپل فکرونه زموږ ډیر دي خپل هر انسان په خپل ټینشن کې ډوب دی نو دغه تماچې ځان سره مګر زوي دغه په وړه خبره باندې دغه تماچو لمرسي بحث مباحثه هر انسان راځي خو بحث مباحثه کې د خپل جګړه کې ته تکرار چې کم کېږي دی کې ته هاتاپای ته مطلب د لاس جګړې ته شي بیا تماچه شي بیا ټوپک شي نو دا مسله دونه وینه چې څونه ورسي لکه دینه مخکې هم په پاست کې په ډیران باندې ګوره قتلونه شوي په ډیران جګړې شوي په هغې قتلونه شوي دي په ټوټه ځمکه باندې جګړې شوي په هغې قتلونه شوي دي نو بیا انسان خفه وي خو بیا شوی کار وي اوس دا اوه مړي چې وشو نو خو دې شاله هم څه خلک شته که نه لکه هغه خلک په څومره خفه وي که ظلم چا کړی هر چا کړی دی لکه هغه موږ نه ډسکس کوو خو لکه دغه اوه خلک د اوه کسان چې کوم دي د دې شاله یو غټ خاندان به پروت یو غټ نسل به پروت نو به خفه نه وي په هغې باندې به څه تېرېږي هغې مطلب ته خو کرایم وکړي خوشحاله تا پسې پوره خاندان دی ستا رور دی ستا مور دی ستا خور دی ستا کور والا دي ستا نور ریلیټیوز دي په تا خفه کېږي ته مفرور شوې ته مطلب مختلف کرایم کې انوالو شي کله یو ځای کله بل ځای او شاله د روغ ټول خاندان پرېښودی وي هغې د بیل ټینشن کړي وي هغې بیا ستا د لاسه په دار باندې وي ستا د لاسه په تکلیف باندې وي تا پسې کله یو ځای چکر کله بل ځای چکر کله کوټ کله کچرۍ کله تاڼه نو یو غټ ټینشن دی جوړ کړی وي په څه وجه باندې صرف د 5 سکندو ګرمي چې کومه وي که چېرې دغه 5 سکندو دا ګرمي انسان لږه برداشت کی او د صبر نه کار واخلي او دغه ټایم په ځان باندې یو چکو لګي په ځان باندې چک لګول ته ډېر بهتره دي د بل انسان قتل کولو نه ځان ته د لاس ته سره بغوا ځان دیوال سره ډغره وخه ایون دا هم بهتره وي دی نه دیوال سره ډغره وخه زد و درې ورځې به دی سر اړو هفته به سر خوښ شي زه خوراک مراک پوکې واپس پټیک شي واپس پارسه نارمل شي او که چېرې قتل دی وکړو نو یو خو د بل انسان تباه کو بل خاندان دی غرق کو او دلته دی ورسره ځان هم غرق کو لکه ته څه وې چې ته چېرته زه ډېر مالدار دی د ستا تعلقات دي زه پولیس هم تا نه رانیسي او تا سره پیسه ته بل وطن ته لاړې بس پولیسو نه دې ځان پټ کو نو ته به د سکون ټایم تیر کې ته به چېرته په سکون خوب وکړې که ته بل وطن ته هم لاړې ته به بې سکونه ځکه تا انسان وژلی دی تا قتل کړی دی د هغه خیالونه د هغه سوچونه او بیا چې د بېګناه کړي وي او بیا د یو داسې انسان کړي وي چې هغه پسې ټول کلی خفه وي نو د ستا ټول عمر لاړو تا ځان له تباه وبا کو که تاړو پولیس ګرفتار نه کړي زه ته چېرته وتښتې د پولیسو د نظر نه لرې پولیس ته نشي ټریک کولی ته بل وطن ته لاړې وطن دې ورپسې بیخي پرېښو نو آیا په بل وطن کې به تاله سکون میلو شي هېڅکله هم تاله سکون نه میلاویږي نه به د شپې خوب وي نه به د روټۍ تېرېږي دغه انسان چې د چا د قتل کړي وي د بچي به درله یادېږي هغه به درله یادېږي چې ظلم مې کړی زیاتې مې کړی خپل چې ستا جسم کې دننه کم انسان دی به تا ملامته کوي نو کله به هم ته د سکون ژوند تېر نه کړي کله به هم ته د خوشحالۍ ژوند تېر نه کړي نن په میسا کلي کې یوه داسې واقعه شوې ده چې کوم مې در سره په دې ویډیو کې په سټارټ کې ډسکس کا او د دې نقصانات مې هم درله هم ووي
ګوره خبره وړه غونډه خبره وي او پکې د سر سړی توی شي، پکې د کار سړی توی شي، پکې د کار سړی چې کوم دی ختم کړل شي او خبره د خبرې غونډې نه وي چې بیا خبرې لکې نو چې سره ډسکس کول هم نشي، لکه ویلې شي هم نشي، لکه په فلاني کار مونږه جګړه کړې و، په فلاني کار قتل شو چې هغه ته بیا په محفل کې ډسکس کول شي هم نه. نو خیر دا اپډیټ سو د حواله سره تاسو سره د تاسو هم قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.